Tail is a call. Swing back, but that went straight with the arm. Shot, full length, one bounce, couple of bouncers into the boundary, off the mark. The Misanek Knights in style. Intent visible from the word go. He was waiting for. Hugging the circle. Here comes the free hit. Shot in the gap and should be a boundary. And Taniwal gets off the mark with a boundary towards long on. With no danger of getting out. Hugging the circle. Here comes the free hit. Shot in the gap and should be a boundary. And Taniwal gets off the mark with a boundary towards long on. With no danger of getting out. It up. He'll be firing it in. Just like that. What a shot. Oh! Against the turn and brings up the first Pagiza over long on. Tremendous blow from Khalid Taniwal. Fresh from a century. He picked the length early and slammed it. Powerful connection. His middle. Hamid Hassan. All these players. Free hit. And no square leg. One bounce to the boundary. Two no balls, two boundaries. Well, the free opportunity is presented. And his Length. Oh, lovely delivery by Bashir. And he has the last laugh with a good bouncer. Short delivery following the body. And I thought Taniwal wanted to scoop it over the short third man for a boundary. In the end, Bashir Ahmed delivers a lovely delivery. Oh, outside edge and goes for a boundary. Streaky but mighty effective. Gurbaz gets off the mark with a boundary. 3 overs done, 27 for 1. خپل لومړی اوور ترسره کوي. اوهو وفي الله ترى خیل دلته رحمان الله ګربز ملګرتیا ډیره مهمه ټایمینګ سره لږ مخکې راغی په ډېر صحیح وخت کې راواغسته دغه بال شاته بالو دوه قدمه وړاندې راغی وايډ اشلاک مخکې راځي رحمان الله ګربز ور د فیلډر یو ټپکې وروسته سلوریزه تکرار د صحنې ګورو سلو بالو آف ټم نه کافي بهر موقع و بیټر ته چې لاس خلاص کړي دلته یې هم ګټه واخیسته سحاق سهار عظیم زدران ټایمینګ په زړه پورې دی پلیسمنټ په زړه پورې دی هڅه کوي ډګر ساتونکي توانې کې نه سلوریزه رحمان الله ګربز لکه وړاندې چې وتوانېدل شوټ ته ځي رحمان الله او غټه وکټه غټ ماهي په دام کې راګیرېږي او یادونه مې کوله چې عظیم زدران ډېر غټ لوبغاړی دی او دلته وکولی شول چې د رحمان الله ګربز وکټ ترلاسه کړي سر کې لږ څه سخته وه اسانۍ سره بال بیټ ته نه راتللو موږ ولیده او دلته په لیګ سټمپ باندې بال وکټ کیپر مبین خان هڅه وکړه ما لیګ بای سلوریزه راځي دلته عبدالله ترخیل پیل خانه دی یو وخت تیر کی شاٹ هڅه ده دلته کمنټري باکس په طرف باندې لانګ آن د بازش پکیزه دا ځل وفي الله نه بلکې افسر خان زازے بالکل افسر زازه که موږ ګورو په تیرو سیالیو کې د مسینک لپاره رن بال کرکټ ټایم پکار دی نور هم وفي ته زه ورختای نه ده پکاره اوه سلوریزه بهار یې وکړو رومي ورکو بیټر ته او دا هم د شته پلیسمنټ نه ګټه واخیسته دلته په لوبغالي کې What a start for Tarakil in this over. Wafiullah was struggling big time.
and to a straight ball, he's played a hoik that his coach will not be proud of. Tariq Hill was not part of. The situation also screams another thing. That this is Afsar's style of play. Oh, he's given him. He took a bit of time. He took a bit of time to calculate perhaps the height. And he's given him. This is a big wicket in the context of the game. Well, the batter did a wicket. Rahmanullah Gurbaz wicket idarla sakla. او دا ځل بال باونډري څخه بهر د شپږو منډو لپاره دا ښه ذهن دی افسر زازي ته او عظیم عادل هم ګڼي چې غلطي کړې ده البته عظیم زادران شپږیزه مخکې پیچ کړ سلاټ کې و ډېر خیره واخیست همدا وجه ده چې په شپږو منډو بدل کړو لومړی نیت دی لومړی انټینټ دی د افسر زازي د غټ شاټ او بالاخره بریالی هم پکې شو بالکل عبدالله تراخیل یو ځل بیا خو د غټ شاټ هڅه کیږي فیلډر شتون نه لري او شپږیزه څه او په زړه پورې شپږیزه ترلاسه کیږي څومره ښه راواخیسته د مټو زور او د بیټ انداز د شاټ سلیکشن ډیر عالي ډیر په زړه پورې او بال یې له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره ورګزار کړ په دغه ځای کې بال افسر نه میس کوي نه خطا کوي افسر که وګورو تر دې وخته د لوزو بالو دوی ته مینه ورکوي یو ځل بیا همدغه بال لوبیږي سر په سر کوشش کوي د یارکر لیند او میس فیلډینګ له وجې بال له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره دغلته بختیاري نه کوي کې دا غږ لوبېدنه تر اوسه چې خالد نړیوال کوم انینز وکړ خپل او دلته داسې ښکاري چې ستونزه کې دی افسر زازي ډایرکټ هیټ هر وخت په زړه پورې وي ستونزمن وي او افسر زازي ریاکشن هم موږ ګورو بالکل ښکلی فیلډینګ ترسره کړ ډایرکټ هیټ و په وکټ ډایرکټ ترو وه وبه کتل شي چې افسر زازي ته کومه ستونزه شته او که نه خو آوټ په دې سره افسر زازي هم خپله وکټ پر رن آوټ سره له لاسه ورکړه خو ښکلې هڅه وه ښکلی فیلډینګ و ښه فیلډینګ و په ښه ځای کې بال په ډېرې چټکۍ سره راایسار کړ ډایرکټ هیټ وکړ په وکټ او په رن آوټ سره افسر زازي هم خپله وکټ له لاسه ورکړه په 114 منډو کې 15 اور وروسته 15 لوب ترسره کړي دي منډې نه دي ورکړي دا په ډېر مهارت سره بالینګ ترسره کوي خو دا ځل د غټ شاټ هڅه ده او بال له باونډرۍ څخه بهر دی یوې غټې شپږیزې لپاره بهر ورګزار کړ بال مخکې گزار کړ غلطي وکړه خپله عرب ګل مومن او دغه بال له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره ځي اور هم پای ته رسیږي په شپږیزې سره پای خو پایل یې ښه و د دغه اور کمنټري Bold aim. Karim Jannad is appealing, thinking that the ball had missed the stump, and I think that clipped the leg bail. That was a magnificent delivery. Well, Imam is known for his ability to hit big sixes in the death overs. Coming down the pitch, converting the length for himself and smacking it powerfully with the tide. That's a ferocious hit. Brilliant ball striking from him. Ground wicket to the right hand. In the air. Ibrahim Zadran at extra cover says mine. And safe as houses. One of the safest fielders going around in the system. And he says it's mine, it's mine, he says. And a good catch in the end. So Tariq Hill finally getting the result for consistent. Overawed by the situation. Shot. Just as I speak, commentator's curse out of the park. Slow ball into the pitch, set up beautifully for Farman. He dispatches. And a new ball, please. He's got the experience. Just waiting for that kind of delivery, picking up from well outside the off stump. Meaty connection, lovely connection. Fixed the length early and smacks it over mid-wicket. Short boundaries. His ego is being tested as a batter. Can he finish strong?
Reverse swing. Is it bowled? Yes, it is. I thought the option would have been better. Try and swing the ball. Try to swing to the hills. But it goes for the reverse sweep. And Arab strikes with a lovely to be in the limelight. In the air. Long off spins in. Can he fix it up? And certainly does. That was a good catch. Never easy when the ball goes to the sky. Brings the star down. Brilliant catch. Wafiullah Khalid, they start the proceedings. Taking wickets at regular intervals, 1 for 31 in 4. Messiah Knights. Zadran into his second match. Leading the post defender, plays this with the soft hands. I think that was intentional. He knew where the fielder was. Runs down for 4. Opens his account with a boundary. Nothing wrong with the nature of the delivery, just around the off stump with slipping. This one very full. Not the delivery that you'll want to bowl when the ball has got anything on it. And Muhammad Akram says thank you, and in a jiffy it goes down to the boundary. Half volley. Without scoring a single run in one of the matches. This time it was a block hole. Asking, and the umpire remains unmoved and indicates that is a boundary off the toe end of the bat. 14 runs of the first over in the chase. Post defenders 14 without loss. Spirit of the nation. And cricket is the greatest connecting force, and it's been connected admirably for 6. Muhammad Akram is in some form in this Pakiza Cricket League. He connects this with ease, as if he is doing the firepower, describing you words of having fun here at Pakiza Cricket League. So for all the reasons you're enjoying it, it's also the firework that makes it more enjoyable. Again, balls into the slot. This is high in the air, and this one goes and gets the treatment. Back to back, 2 sixes in a row from the bat of Muhammad Akram. He's attacking, and he's attacking with a lot of freedom here, which is so heartening to see for a young batter. That's a brilliant ball striking. Just maintaining his shape and free swing of the willow. This is good quality ball striking. And you know the answer is not if you are bowling fast. The answer is you got to bowl into the right channels. Zia Sharifi doesn't learn his lesson. Bowls this one full into his slot. And all he has to... Historically, Muhammad Akram is not anything short of a great batter as well. This is his 3rd 6. He's dealing in 6s today. He wants to finish off things fast for the post defenders. he hits it straight, and he hits to the square region on the onside as well. Just the line, slightly around the leg stump. And with the angle, using the pace and depositing over the boundary. Strange game cricket is. Same bowler, Naveed Zadran. Aina Catalan او بوس ساتونکي اوهو دلته توپ دا ایکسترا کور باونډري څخه د باندې بهترینه شاټ د محمد اکرم ابراهیم زدران له لوري که وګورو دغه تخنیکي لوبغاړی د افغانستان فرمان صافه یې وکړ دا هم څه ناڅه بیک فوټ ته ولاړی او توپ په کور باندې لوبول کېږي بهترینه ډېر اعلی د ابراهیم زدران له بیټ څخه څلوریزه او دا آن سایډ کې دا ځل بهترینه په زړه پورې باونسر یې ترسره کړ پیس پکې و او ابراهیم زدران دا ځل چمتو ځکه باډي لنګویج کې دغه وګورو ډېر ښه پوزیشن ته لاړ د دغه شاټ لپاره تر څو یې ولو موجب زدران نه لري هغه مهارت دی خو دا ځل ګیپ کې خالي ګاه کې که چېرته ته بال نه ورکې ټیټ اوسي خو ابراهیم زدران له هغې هم ټیټ دی له هغې هم ښه چمتو دی دا ځل یې خالي ګاه کې ولوبه څلوریزه یې راوسته تونکو تر مابین ډېر غټ ګیپ هم نه ده دا ځل ځي توپ ته باونډرۍ څخه د باندې شپږیزه ابراهیم زدران د منډو مخنیوی نشي کولی میساینه کاتلان ځکه ابراهیم هم غواړي چې نن خپل ځان وښیي لوبډل مشر په څېر باندې کیپټن انینګز ترسره کړي دا بال بیخي اسانه و هغه ته تر څو ډاټ بال نه زیات شي هڅه به کوي آن سایډ کې دغه بال لوبولې ډیپ کې فیلډر هڅه کوي خو ونه توانید تر څو د دغه بال مخنیوی وکړي او بال له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره محمد اکرم پرله پسې ښه لوبېږي او محمد اکرم
فول ټاس پلی کاو سکویر لیګ باونډري څخه د باندې څلور منډي ډګر ساتونکي یوازې د دغه توپ ننداره کولی شي هېڅ موقع نشته چې د باونډري سلیپ هم واخیسته ځکه بالینګ کې مومنټ ته خو په زړه پورې ټچ د ابراهیم زدران له لورې بیک فوټ سره په ډېر ښه ډول سره دغه بال راواخیسته او څلور ځای ترلاسه کړه کوګورو ټیټ Into the slot and out of the park. Muhammad Akram dealing in sixes, 4th 6 of his inning. 2 runs shy of a half century once again. In the slot goes the distance. Not too sure what sort of a delivery Farman was trying to bowl. But either way, that was right in the hitting arc for Akram. Brilliant hit over long off. Rate. And these kind of shots, oh, straight into the hands of the fielder. For a moment he thought the way he placed it, that might just go above him, but not to be straight into the hand of Ziaur Rahman Sharifi, who holds on to a very good catch. Touching distance to half century Akram. Nepal behind to the Under-19 World Cup. There's a mix-up, there's a mix-up. They have hit the wicket. Now we'll have to see. It looks interesting. Karim Jannat was nowhere close. He started running, lost the track of the ball. We'll have to see where he is. Where was he running? I think the run out is out. But first of all, the appeal from the ball, I thought it was very close to being an LBW. I think they're looking at Asfar Zazai's body language. Yeah, clearly. But before that, the LBW looked even closer. Wasn't sure what Karim Jannat was looking for a single when the wicketkeeper had the ball in his hands. An easy decision. Oh, yes, it's out. Shaukat Zaman gloves this into the hand of the wicketkeeper Afsar Zazai. After the break. Well, ball out ka. او د سره 500 بشپړ کیږي د ابراهیم زدران لوبډل مشري پاڼې ولوبوله د خپل لوبډل لپاره ډېر پزله پوری نوید ریکوایر دومره ډېر نه دی 3.9 شپږ سپینران به ډېره زیاته مننه نوید زدران سهاک صاحب تاسو په خیر راغلی ډېره زیاته مننه له سلوریزي سره بلال ما ته خراغلاست ویلي او تا په کمنټري باکس کې نو بلال هو ډېر پزله پوری شارټ سلیکشن تھرډ مین فیلډر لکس دننه ولاړ دی او دلته سلوریزا بهر تر سره کړو بلال احمد ترین ځان لپاره بهترین روم او پلیسمنٹ سیټ دی هغه هم شاٹ ابراهیم زدران شپکیزه مخامخ سلاټ کې چې کله ابراهیم ته توپ کې ریزلټ یې همدا دی ابراهیم زدران په هغه شاټونو چې په نړیواله کچه باندې مشهور دی او د افغانستان لپاره او په لیګ کرکټ کې ترسره کړي دي دلته یو څه په بیک فوټ لاړه مخامخ د لانګ آن او لانګ آف شپږ منډې انګلینډ خلاف په چیمپئن ټرافي کې هم دا رقم یو شاټ تر سره کړی و د خپل افغان لوبډلې په ګټه باندې که وګورو د مړوند نه ډېر ښه لوبیږي او بیک فوټ باندې کټ او سلوریزا بلال احمد ترین 15 کوي د وکټو ترمنځ دلته څومره په زړه پورې شاټ د ابراهیم له لوري لیټ کټ او بال د څلورو منډو لپاره ولوبېده د عبدالله ترخیل او محمد نبی ساخیل ترمنځ یې د رحمان الله ګربز پر وړاندې د توپوهنې ملګري او دلته د توپ اچونې او توپوهنې او ګورو چې آوټ ګربز د ابراهیم وکټ ترلاسه کوي ګربز د خپل ملګري وکټ ترلاسه کوي هغه ملګری چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره سره یو ځای توپوهنې ته 100 بال یې وکړو شاته پیچینګ و ابراهیم غوښتل چې پولې کې میډ وکټ د پاسه فیلډ دمګړی چې موږ کوم ګورو تیز بال یې وکړو دومه وکټ هم راتللی شي خو نه لږ څه وړاندې دی
او ګربز وایي چې ولې باید ټرای دې کړی وی فرمان الله صافی او دې سره سحاق سپینغر تیره ورځ بریا خپله کړه بوس لپاره لاره نورو هم اسانه شوه څلور دېرش شل ښې منډې وې د